او محترمو دغه علما دغه قاریان د مونږ او تاسو دقه تر ولې د مدرسې او دا یقینا زمونږ او تاسو خیر خواهان دي د علما قاریان د مدرسو ول نن تاسو ګورئ د تاسو بچو خدمونه کړی دي اسی کله خو یو خبرې د سوچ وکړي د یو چا بچی وي تکلیف یې ور باندې یو څوک درله دغه بچی د تکلیف نه بچ کړي مونږ او تاسو څومره شکریا ادا کوو احسان مو لیکن سوچ هم کړی دی را روانه تباهي ډېره لویه تباهي د حدیث کې راځي د سترو کې به اوښ کې ختمې شي د دننه نه به وینې را شروع شوي دي د علما قاریان دا زمونږ او ستاسو بچی دغه را روانې تباهۍ نه بچ کوي د دغه مشکل نه بچ کوي د دغه مصیبت نه بچ کوي دا زمونږ او ستاسو اصل خیر خواهان دي او یقینا دې خلکو زمونږ ستاسو د اولاد د سبا دپاره خپل نن قربان کړی دی اسی کم قاری صاحب مولوي صاحب چې ستا بچو ته دلته سبق ورښیي 150 بچي درته تربیت کوي ستاسو خیال دی دغه عالم قاری دغه کاروبار کې تجارت کې دا نشي کولی ځان ته به لاک 2 لک روپۍ ګټي او دی دلته ناست په لس 12,000 روپۍ باندې ګزاره کوي د وخت دغه مشکلات برداشت کړي دا زما او ستا د تهذیب د ژوندي ساتلو دپاره زما او ستا د دین د ژوندي ساتلو دپاره دغه خلک زمونږ او ستاسو خیر خواهان دي او یقین وکړئ نن پوره دنیا کفر هغه زمونږ او ستاسو هغوی د بېدینۍ خورولو هر ممکن کوشش کوي هر ممکن د هغوی مخه کې رکاوټ دا مدرسې دي دا درسګاهونه دي دا علما دي دا مه کمزوري کوئ دا چا ته کمزوري کولو ته مه ورکوئ دا که کمزوري شو بیا هم را روان نسل ایمان نه پیژني اسلام به نه پیژني قرآن به نه پیژني حیا به نه پیژني غیرت به نه پیژني دغه مدرسې کوي دا هر څه په معاشره کې موجود وي انشاءالله لیکن که دغه مدرسې ختمې شوې دا درسګاهونه ختم شو دغه علما ختم شو بیا به را روان نسل له دې هر څه سره ناشنا شي محترم د دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمهداري ده چې دغه مدرسو سره ملګرتیا وکړو دا درسګاهونه د وړه وړه درسګاهونه دي نه الله ډېر خیر خورئ د کفر مخې ته دا رکاوټ دي د بېدینۍ مخې ته دغه رکاوټ دي ستاسو بچو ته دین ورښئ حیا ورښئ غیرت ورښئ ایمان ورښئ د دې وجې نه زموږ او ستاسو ذمهداري ده چې د دغې مدرسو سره ملګرتیا وکړو د دوی سره تعاون وکړو د دغه علماو ملاتړ وکړو کوو به که نه انشاءالله کوو به انشاءالله نه لږ په زوره انشاءالله ووایئ ټول ملګري د عزم وکړي چې موږ بر خپل دین دپاره د خپل تهذیب د حفاظت دپاره هر قرباني ورکړو تاسو د یورپ معاشره لږ مطالعه کوي دغه یهود او نصارا په باطل دین د قرآن وایي دوی سره دین نشته دی خواهشات یې دین ګرځولي او که تاسو هغوی وګورئ هغوی خپل مذهبي خلک مذهبي ادارې په خپلو کاروبارونو کې په خپلو تجارتونو کې شریک کړي دي مستقل هغوی یې صحیح کړي دي موږ او تاسو مسلمانان یو موږ غافل یو محترم د دې وجې نن ټول ملګري د عزم وکړي چې حالات مشکلات هر څومره وي انشاءالله مونږ به دا درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله چې د قیامت په ورځ الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وم زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی سترګې مې اوچتې دي ډاډه یم الله پیغمبره کله چې دا دنیا کفر را جمع شوی و دا مدرسې دا درسګاهونه دا اهل حق علمای کمزوري کول هغه وخت کې مونږ د خپلو بچو د خولې نونۍ راغستې وې مونږ د دیو سره نیمې کړې وې مونږ د دیو سره شریکې کړې وې الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په سبورو کې نه هم ولاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په سبورو کې ولاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په سبورو کې نه هم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په سبورو کې ولاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو د مدرسې جماعت د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو سبورو کې نه هم ولاړ زه ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې بللي وو د الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله زه ستا د دغه وارثانو سره ولاړ وم الحمدلله ودرېږو به ورسره انشاءالله